ځان سره یاد ساتئ شب قدر مین بازار شب قدر پېښور اډې ته مخامخ شب قدر مین بازار کې سجاد خان مارکیټ دی او په دویم چت باندې کلینیک دی او په کلینیک کې تاسو ډاکټر محمد شاه صاحب سره ملاوي دي شي کچر تاسو سوال جواب کول غواړئ یا دغه نه تاسو کول غواړئ په دې نمبر باندې بالکل تاسو رابطه کولی شئ 0345 971 0981 ډیره مننه خوشاله وباد اوسئ. که د چا ویښته بې وخته سپین شوی وي او یا یې د ویښتو خپل رنګ نوي خوښ نو هغه الکانو او جنکو لپاره ټینشن ختم ولې چې لهر د ویښتو رنګ کوم چې ورکوي ستاسو ویښتو ته قدرتي رنګ یعنې 43 ډارک براون کوم چې د ویښتو خپل رنګ دی 45 نیچرل بلیک کلر او دا خبره یاد ساتئ چې لهر د ویښتو رنګ په سرمن رنګ نه پرېږدي نور ویښته نه سپینوي د سرمن الرجي نه جوړوي او په هفتو د ویښتو نه نځي او دا د ویښتو لپاره ډېرې فایدې لري نو ټولې مزې دي لهر د ویښتو رنګ دا به تاسو ته هر ځای کې ملاویږي. رابطه نمبر یې دی 0304 1164. ماما تو خدا سے پکټ کې ناست زما په خیال لکه چې د واده تلو اراده د ډول شته نه خوریا و دلا می تاګ اراده شته تایور نوستیم خو ماما جانا امومی دی یو شر دی چې تر څو می مخ په کریمو باندې سپین کړای نوی کنه تر هغه پورې زه و دلا نڅم هغه وګوره کور نه سم دی کریمو دکان جوړ کړای ماما جانا د مامی مخ سپینول د عامو کریمو یا د بلیچو د وس کار نه دی نو بس خوریا دوسه کور وکړه چې ته دی و دلا درومه او مولا پاته ده چې د دې واده د وریجې مو په قسمت کې نشته نه ماما جانا دی واده له بدرې وانه د خیر یو زیزو چاچالېګا یک نشو دو شو خودورا ته وایه چې د مومي د مخ چې کوم تور دی کنه نو د دې د سپینېدو څه علاج شته کنه بندن بلیچ کریم 15 منټه مخ باندې ولګوي او مخ کولې کوي او د لاسه کې بندن هایبریډ بلیچ تاسو د وجودو په کمای سره باندې ولګوي چې چرته تاسو بیا فنکشن لځه ودونو لځه صرف 15 منټه ولګوي پورا باډي باندې لګول شي په مخ باندې لګول شي په خپو باندې لګول شي او غزير کولې شي داسې اصلاح وکړه داسې خیالات او داسې جذبات او داسې عقاید او داسې یقیني په زړونو د هغوی کې پیدا کو یو داسې خرابه معاشره چې د ګندګۍ انتها ته رسېدلې وه د 23 کالو په لږه موده کې هغه داسې جوړه کړه او داسې وګرځېده چې د هغې مثال تر نن ورځې پورې د نور سترګې نه دی کتلې او نه به تر قیامته پورې وګوري اس فوجي محکمه پولیس محکمه خفیه جنسي یا د جیلونو نظام اس هم نو خو په کلونو کې هغه کلونه به تیر شي او کلونه به تیرېدل هیڅ یو جرم به نه کېده او که یو جرم به وشو نو مجرم به په خپله راته او خپل ځان به سزا د پاره پیش کو ځکه چې د هغوی یقین جوړ شوی و که زموږ جرم په دنیا کې پټ شي نو سبا له د قیامت په ورځ به ښکاره کېږي او بیا به موږ ته د دې سزا راکولی شي. یو صحابي دی حضرت ماعز اسلمی رضی الله تعالی عنہ داغه نه زنا صادره شوه هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضریږي او عرض کوي چې اے د الله رسوله ما پاک کا په ما باندې حج جاری کا نبی علیہ السلام تو فرمای لاړ شه استغفار ویا توبه وباسا هغه لګ لري زی خو بیچینه سره هغه واپس کیږي بیچینی هغه باندې غالب کیږي بیا راځي عمدا عرض کوي چې ما پاک کا ما باندې حج جاری کا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمدغه جواب ورکي سلور زله دا واقعه پیخیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د توبې او د استغفار تاکید کوي او واپس کوي په سلورم ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه د سنگسار کولو حکم کوي او هغه سنگسار کیږي صحابه کرامو دغه په باره کې دا کلمات ویلي چې د دې سړي په ګناه باندې الله تعالی پردا چولې وه خود په خپل ځان پیش کو
او دارنګي تر دې پورې رامخې ته چې ځان سنگسار کو. رسول الله مبارک داوی دا خبره چې ووري دي اول خاموش شو خو چې وړاندې راغی رسول الله مبارک نو یو خر مړ پروتو داغه خېټه پړسېدلې وه چې د دې په وجه داغه یو وخت په پورته اوچته شوې وه. نبی علیہ السلام هلته ودرېدو او ارشاد یې وفرمایلو پلاني پلانې هغه چرته دی پلانې چرته دی. هغوی دواړه حاضر شو. رسول الله مبارک ورته وفرمیل چې د دې مردار نه خوراک وکئ. هغوی عرض وکړو چې دا څوک خوړلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې اوس تاسو د کوم مسلمان رور ابرو بې عزتي کړې وه هغه د دې نه زیاته سخته ده، یعنی د مردارې خوړلو نه هغه زیاته بده ده. بیا رسول الله مبارک وفرمیل قسم دی د هغه ذات د چا په قبضه کې چې زما سا ده هغه په دې وخت کې د جنت په نهرونو کې غفي وهي. هغه صحابي معاذ اسلمي په دې وخت کې د جنت په نهرونو کې غفي وهي. دا ټوله خبره د یقین وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د زړونو اصلاح کړی وه، د هغوی یقین جوړ کړی و. صحیح عقاید او صحیح خیالات د هغوی په زړونو کې داسې کلکو چې د هغې په وجه د هغوی د اعمالو او اخلاقو او د کردار اصلاح شوې وه. یقینا چې کله د انسان عقیده درسته وي، عقیده مضبوطه وي، بیا بغیر د دینه چې هغه نبی علیہ السلام هغه پسې کسان لیږي او هغه پیدا کوي او نه په خپله د هغه زړه کې یو درد پروت دی، د هغه په زړه کې یو خشیت یو خوف پروت دی چې هغه د انسان مجبوره کوي او په خپله راولي د رسول الله مبارک مخې ته چې ما پاک کا، ما ته دنیا کې د خپل ګناه سزا راکړه د دې دپاره چې د هغوی په آخرت باندې یقین و که دلته ما ته سزا را نه کړی شي آخرت کې به راته بیا سزا را کولی شي او د آخرت سزا د دنیا په مقابله کې ډیره سخته ده. د دې وجې نه علما فرمایي چې کله د انسان په زړه کې دا عقیده مضبوطه وي چې په دې دنیا کې چې موږ او تاسو هر څه کوو که ښه کوو او که بد کوو په آخرت کې به د هغې میوه او د هغې بدله ضرور ملاویږي چې څنګه کوو حق شان بدله به ملاویږي. الدنیا مزرعة الاخره، دنیا د آخرت پټی دی. څنګه چې په دنیا کې د غنمو کرونده کوونکي د غنمو فصل کټ کوي، د وربشو کرونده کوونکي د وربشو فصل کټ کوي، داسې کله هم نه دي شوي چې زمیندار کرلی غنم وي تخم یې د غنمو اچولی خو په پټي کې د غنمو په ځای وربش راختلی وي یا جوار راختلی وي یا تخم مثلا د سیو کرلی دی او ونې د امونو لګېدلي او راختلی دي په دې کې میوې د امونو راغلی دي، داسې چرته هم نه دي شوي. عبدالرحمن بابا وی کنه چې هر یو ونه خپله میوه نیسي، په نارنج کې مې انار لیدلی نه دی. بلکل همدغه شان چې په دنیا کې څنګه موږ او تاسو کوو حقه شان میوه به آخرت کې بیا مومي. په دې وجه ویلی کی چې الدنیا مزرعة الاخره، دنیا دا د آخرت پټی دی. د دې نه معلومه شوه چې په دنیا کې انسان څومره نیک اعمال کوي، څومره نیکۍ کوي او د نیکۍ کارونو دپاره ډېر محنت او مشقت برداشت کوي. د یخنۍ په موسم کې اودس کول، د تهجد د مانځه دپاره خپله بستره پرېښودل څومره مشکل کار دی، خو انسان دا مشقت هم برداشت کوي. د سخت ګرمۍ په موسم کې د اوږدو ورځو روجیم نیسي او لوږه او تندم برداشت کوي، څومره مشکل کار دی. په جهاد کې مال خرج کوي، د خپل ځان قرباني ورکوي، دا څومره مشکل کار دی. غرض دا چې انسان د دې دومره مشکلو کارونو دپاره خپل ځان ولې تیاری، صرف د دې دپاره چې دی دا ګڼي چې د مرګ نه وروستو به په نه ختمېدونکي ژوند کې دا نیک اعمال زما په کار راځي. الله تعالی به د دې نیکو اعمالو داسې اجر او ثواب راکوي چې هغه به زما د سوچ نه هم ډیر اوچت وي او د دې نیکو عملونو په وجه به الله تعالی ما ته همیشه دپاره د جنت نعمتونه، لذتونه، خوشحالی راکوي او د جهنم د دردناک عذاب نه به زما حفاظت ما ته راکوي. نو غرض دا دی چې په دنیا کې نیک عملونه د دې دپاره کولی شي چې د دې بدله به په آخرت کې ملاویږي. خو زما دوستانو موږ او تاسو په دې باندې ښه پوه شو،
او دا یاد وساتو او پزله کې دا خبره کینو چې په دنیا کې د شو خو عملونو او نیکو عملونو بدله په آخرت کې هغه وخت ملاوي کله چې عقیده صحیح وي او پزله کې ایمان وي د ټولو نیکو عملونو قبلېدو دپاره الله تعالی دا شرط لګولی دی چې دا عملونه به زما په در کې هغه وخت قبلېږي کله چې د عمل کوونکي په زړه کې ایمان وي او د عقیده د مسلمانانو والا وي په دنیا کې د شوي ټول مهنت او مشقه فایده به آخرت کې اله ملاویږي کله چې ایمان وي عقاید صحیح وي او خدای مکه که عقیده خرابه وه نوم خو د مسلمانو او عقیده داسې اختیار کړې وه چې د کافرانو وه چې د دې په وجه به د انسان ټول مهنت ضایع او بیکاره وي نو د اعمالو د قبولیت دپاره الله تعالی د ایمان شرط لګولی دی که ایمان وي اعمال به قبلیږي او که ایمان نه هیڅ یو عمل اگر که ډېر لوی ولې نه دی د الله تعالی په دربار کې د قبلېدو قابل نه دی دا مضمون الله تعالی په قرآن مجید کې مختلف انداز سره بیان کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو کې بار بار دا مضمون ذکر کړی دی قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون کوم انسان چې هم نیک عملونه کوي کاغه نارینه دی او که زنانه ده او هغه مؤمن وي نو موږ به هغه ته پاکیزه جون ورکو او ښه بدله به ورته ورکو تاسو وکتل په دې آیت کې د نیکو عملونو ښه بدله ملاوېدو دپاره د مؤمن کېدو شرط لګولی شوی دی بل ځای کې الله تعالی فرمایي فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن کوم کس چې نیک اعمال کوي خو په داسې حال کې چې هغه مؤمني فلا کفران لسعیه نو د هغه د محنت ناقدري به نه کېږي و انا له کاتبون او یقینا موږ هغې لره لیکونکي یو کوم کس چې د ایمان شرط سره نیک عملونه وکړي د هغه محنت د هغې ناقدري به نه کېږي یعنې هغه ته به د خپل محنت میوه او ثمره او فایده ضرور ملاویږي بل ځای کې الله تعالی فرمایي ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا کوم انسان چې د آخرت کامیابی حاصلول غواړي او د ایمان شرط سره هغې دپاره محنت کوي نو د هغه محنت به ضرور هغه ته فایده ورکوي هغه ته به د خپل محنت فایده ضرور ملاویږي دا درې آیاتونه د نمونې په طور باندې بیان کړی شول یعنې په مثبت انداز کې داسې قسمه ډېر آیاتونه پیش کېدی شي چې په هغې کې د نیکو عملونو وړاندې لازمي طور باندې د ایمان شرط هغه ذکر کړی شوی دی لہذا خلاصه دا شوه چې د اعمالو د قبولیت دارومدار د عقیدې په صحیحوالي باندې دی که عقیده صحیح وه نیک اعمال به د الله په دربار کې قبلیږي او په آخرت کې به د هغې اجر ملاویږي او که چرې عقیده خراب وي نو انسان چې څومره هم نیک اعمال کوي هغه به ضایع کیږي او د هغې اجر او ثواب به په آخرت کې نه ملاویږي بلکې ټولې نیکۍ به هباء منصوره خورېرې شي د دې وجې نه د عقیدې اهمیت او د عقیدې اصلاح زموږ ستاسو دپاره ډیره ضروری ده د یو مسلمان دپاره د ټولو نه لومبې بنیادي عقیده په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي جبریل امین علیه السلام یو ځلې په انسانی شکل کې د دوانو جهانو د سردار صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او سوالونه وکړل پاغي کې لومبې سوال داو مل ایمانو یا رسول الله اې د الله پیغمبره ایمان دا سسیز دی ایمان ستوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ارشاد او فرمایلو ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت ایمان د دې سیز نوم دی چې ته په الله تعالی باندې ایمان راوړې داغه په فرشتو باندې ایمان راوړې داغه په کتابونو باندې داغه پر لګلی شوی رسولانو باندې ایمان راوړې د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړې تقدیر باندې
د مرګ نه پس ژوندي کېدو باندې ایمان راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول سیزونه ذکر کړل. زمونږ راتلونکي مضمون به انشاءالله د دې په تفصیل باندې مشتمل وي. بهر حال د ټول نړمبه سیز د کوم ذکر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایلو هغه په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي. په الله تعالی باندې د ایمان راوړلو په سلسله کې د ټول نړمبه عقیده د الله تعالی وجود منل دي چې ذات د الله تعالی دا موجود دی. ځکه چې هغه موجود او نه مانی نو به د انسان هیڅ عقیده هغه درست نه ده. چې کله هغه الله جل جلاله منګه موجود اومنو نو الله به خبر وړاندې چلیږي. کوم انسان چې د الله تعالی وجود نه مني داغه په وړاندې د الله تعالی د توحید یا د فرشتو د رسولانو ذکر کول دا ټول خبرې دا بے فائدې دي او بے معنا دي. په دې وجه مخکې د الله تعالی د وجود مسله هغه اهم او بنیادی ده. په مخکې زمانہ کې داسې قسم خلق موجودو چې نن هم داسې خلق شته دي چې دا غوی نظریه او عقیده دا ده چې دا کائنات په خپل باندې جوړ شوی دی او د دې نظام په خپل چلیږي. دا ټول کارونه د طبیعت تقاضې سره چلیږي. په خپل خلق پیدا کیو په خپل مړ کیو د الله تعالی په نوم سسیس په دنیا کې نشته دی. دا د مسلمانانو فرضي خدایي ده چې دا غوی د ځان نه جوړه کړې ده. داسې خلق مخکې هم موجودو او اوس هم موجود دي. دا غوی د ټولو نه لوی دلیل دا دی که خدای موجودی که الله وی نو هغه چرته دی. د الله تعالی نعوذ بالله اوسېدل چرته دی. د الله جل جلاله شکل او صورت څنګه دی هغه ولې نه ښکاره کیږي. د داسې قسم عقل والا خلق نن هم موجود دي. څوک چې د دومره لوی بې عقلی دعوه کوي او بیا هم خپل ځان ته عقلمن وي او ځان ته هوښیار وي دا د ډېر لوی بې عقلی دعوه ده چې الله چرته دی او الله څنګه دی او الله موږ ته ولې نه ښکاره کیږي. د حضرت تنویر رحمه الله اشرف علي تنویر رحمه الله په خدمت کې یو مرید خپل زوی راوسته چې حضرت دې مونځ نه کوي. تاسو دته لږ نصیحت وکئ چې دې مونځ شروع کی. حضرت چې کله په یوازیوالي کې هغه ته د مونځ ترغیب ورکړو نو هغه ورته ویلې چې حضرت زه د چا مونځ وکړم. تنویر رحمه الله په حیرانتۍ سره ورته فرمایل چې د الله تعالی مونځ کوه که نه بل د چا مونځ کولی شي. هغه فورا وویل حضرت د الله تعالی په نوم څه څیز په دنیا کې موجود شته دی. تاسو خلق یو فرضي خدای جوړ کړی دی. چې هغه دا خبره وکړه حضرت تنویر رحمه الله غوږونو کې ګوتې کېښودې او راغې هغه پلار ته ویلي چې ته د د مونځ پسې شوی د د مونځ غم کې په ده کې خو د سره نه ایمان نشته دی. نو ما دا عرض کو چې داسې قسم خلق لکه څنګه چې مخکې اوس هم موجود دي چې هغه د الله جل جلاله د وجود نه منکر دي. د الله تعالی د وجود ثابتولو دپاره عالمانو د الله والو همیشه د منکرینو په وړاندې داسې دلیلونه بیان کړي دي چې هغې ته فطرتي دلیلونه وایي. یعنی د دنیا سیزونه پیش کولو سره د الله تعالی وجود هغه ثابت کړی دی. دا دلیلونه دومره ښکاره او واضح دي چې د جاهل نه جاهل انسان او دارنګې د بانډو اوسیدونکي او زمیندار په دې باندې په اسانه باندې پوهیږي. د امام شافعي رحمه الله نه تپوس وکړی شو چې تا د الله تعالی وجود څنګه وپېژند. نو امام شافعي رحمه الله او فرمایل ما الله تعالی د توتانو د پانو نه وپېژند. عمدا پانی دي چې چیلۍ اخري نو پچې ته جوړیږي. عمدا پانی دي چې اوسۍ اخري د هغې د خېټې نه مشک راوځي. عمدا پانی دي چې د ریخمو چینجې اخري د هغه د خېټې نه ریخم راوځي. اوس که چېرې دا د طبیعت تقاضا وي دا د طبیعت په تقاضې سره په خپله کېږي نو دا فرق ولې دی؟ سیز خو یو دننه ځي خو د هغې نه مختلف سیزونه پیدا کېږي. دا په خپله باندې نه کېږي بلکې دا یو زبردست خالق او مالک دا د هغه کاریګري ده. د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه تپوس وشو چې تاسو الله تعالی څنګه وپېژند.
نو هغوی ارشاد وفرمایلو ما الله تعالی داسې وپېژندو چې ما د سپینو زرو یو محل ولیدو چې د هغې څه دروازې او کړکۍ نه وي څه روشندان پکې نه و دننه د هوا تللو څه لاره نه وه ناڅاپه د هغه محل دیوال اوچوده او د هغې نه یو ځناور راووته چې هغه بهر راووته داسې حرکتونه یې شروع کړل لکه چې هغه ته باقاعده دننه تعلیم ورکړی شوي وي خلکو ته تپوس وکړو حضرت دا د سپینو زرو محل څه څیز دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایل دا محل په هر کور کې موجود دی وی فرمایل دا هګۍ د هګۍ انډه چې ورته وایي وي ته هګۍ ته نه ګورې عمده د سپینو زرو محل دی چې په دې کې سوری نشته د چرګې لاندې شل یویشت ورځې کېښودو سره کله د دې دا دیوال مات شي د دې د مېز نه وړوکې چرګوټې راوځي بهر ته چې راوځي بغیر د چا ښودلو نه د یو تجربه کار په شان کړت پړت شروع کی دانې خوړل شروع کی پاګۍ کې دننه د هغې جوړونکي او دارنګې د دانې اغستل هغې ته ښودونکي دا کوم ذات دی په دې هګۍ کې دننه د هغې جوړونکي او د دانې اغستونکي د دې دا چل هغه ته چا ښودلی دی نو لہذا دا په هګۍ کې دننه د هغې جوړونکي او د دانې اغستل هغې ته ښودونکي کم ذات دی عمده حق د خدای تعالی ذات دی کوم چې احسن الخالقین دی فتبارک الله احسن الخالقین برکت والا دی الله تعالی چې ډېر ښایسته پیدا کوونکی دی او دا صرف د چرګوټي خبره نه ده داسې د میخې او د چیلۍ بچې پیدا کېدو سره سره د خپل مور هغه سینه باندې خوله کیږي او رودل شروع کی د انسان بچې پیدا کېدو سره د خپل مور سینې سره خوله لګي او رودل شروع کوي اوس هغه کوم ذات دی چې هغه دته دا ښودنه کړې ده چې ستا خوراکونه ستا خوراکه د مور په تیونو کې ده دغه شان دا په خوله کې والا بې دا څوک هغه ته ښیي چې په خوله کې اغستلو سره دا کار نه کوي بلکې لږ شان به هغې ته زور ورکې او چوپل به کې زور به لګې ستا حلق ته به پی راتلل شروع کېږي سبحان الله لږ سوچ انسان وکړي ماشوم دغه وخت په څه ژبې او لغت باندې نه پوهېږي آیا د ټولې دنیا ماهر تجربه کار پروفیسران ډاکټران ساینسدانان تجربه کار راجمع شي د پی اسکلو د رودلو طریقه ماشوم ته نشي ښودلی دا ټول د الله جل جلاله د قدرت نظاری دي همدا خبره حضرت موسی علیه السلام د فرعون د سوال په جواب کې کړې وه چې کله هغه تپوس وکړو فمن ربکما یا موسی ستاسو رب ستاسو د دواړو رب څوک دی موسی علیه السلام ورته وفرمیل ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى زمونږ رب هغه دی چې هغه هر څیز پیدا کړ بیا هغې ته هدایت وکړ یعنې کوم کار چې د هغې د کولو هغه ورته وښوده چې ته به دا کار کې د دنیا هر څیز ته د خپلې ډیوټۍ ادا کولو طریقه الله تعالی ښودلې ده زما محترمو د الله تعالی وجود فطرتي دلیلونو سره ثابت دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې د هغه وخت د بادشاه په دربار کې یو دهري د الله تعالی منکر هغه راغی او مسلمانانو ته د مناظرې چیلنج ورکړو چې تاسو په کوم خدای باندې ایمان لرئ مخکې خو تاسو د هغه وجود ثابت کړئ خپل د ټولو نه لوی عالم زما مقابله کې پیش کړئ زما په وړاندې څوک هم مقابلې ته نشي ودرېدی نو د وخت بادشاه امام ابو حنیفه رحمه الله پسې کس ولېږه امام صاحب هغه دهري سره د مناظرې دپاره حاضر شو امام صاحب د هغه نه ټول حالات واورېدل او بیا ورته وفرمیل لاړ شه زه اوس په نیمه ګنټه کې هغه دررسمه هغه کم کس چې امام صاحب پسې تللی د هغه نه ټول حالات معلوم کړ بیا ورته زه درځمه سړی واپس لاړو چې ورسېد بادشاه ته یې ویلې چې امام صاحب په لږ وخت کې را رسېدونکی دی اوس هغه دهري هم او بادشاه هم ټول دربار والا هغوی انتظار کې دي چې امام صاحب به اوس راځي امام صاحب 2-3 غنټې پس دربار ته راغی امام صاحب په لیدو باندې په دربار کې د ناستو مسلمانانو مخونه د خوشحالۍ نه ځلېدل بادشاه شکایت وکړو چې دربار کې
ستا د حاضری هغه تا وعده خلافي وکړله، تا ویل لږ وخت کې درځم او دومره ډېر ټایم دې تیر کو. دا ولی امام صاحب د دربار خلکو طرف ته متوجه شو او خپل لیټ راتلو عذر پیش کو. امام صاحب وی ما سره نن یو عجیبه او ناشنا واقعه وشوه چې د هغې په وجه په ما باندې ناوخته شو. اوس ټول دربار والا متوجه شو او تپوس یې وکړه چې کومه واقعه پیښه شوې ده. امام صاحب ورته وفرمیل وی زه د کور نه راووتم، کله چې د دجلي دریاب غاړې ته راورسېدم نو اوس د بادشاه دربار ته راتلو دپاره په دجله باندې راپورې وتمه، خو څه ګورم چې هېڅ یو کښتۍ او مانګې په نظر نه راته. اوس زه پریشانه شوم چې څه وکړم. اوس مې عمده سوچ کولو چې ناڅاپه زما د سترګو په وړاندې د دجلې په غاړه لګېدلې لوی لوی ونې په خپله باندې کټ شولې، څوک کټ کوونکی په نظر نه راته. بیا بغیر د ترکان نه د هغه کټ شوو لرګو نه لوی لوی تختې جوړې شوې، غټې غټې صفا سوترې تختې په خپله جوړې شوې. ما سوچ کو چې دغه تختې په خپله یو بل پورې ولګېدې، په هغې کې د اوسپنې میخونه د دریاب نه راووتل، په خپله پې ور ټک وهلی شو. څوک تختې لګوونکي او څوک میخونه ټک وهونکي په نظر نه راته. دغه شان کښتۍ تیاره شوه په خپله باندې. بیا په خپله د دربار نه یو قسم تارکول راووتل، د دریاب نه یو قسم تارکول په خپله راووتل، په خپله د کښتۍ په تختو باندې ولګېدل. په هغې سره د تختو هغه چودونه بند شول، مکمله کښتۍ تیاره شوه، بغیر د مانګي نه په خپله دریاب کې کښتۍ را روانه شوه. ما سره نږدې د دریاب په غاړه باندې داسې ودرېده لکه چې ما سورول غواړي. زه په هغې کې سور شم بغیر د مانګي نه، او کښتۍ را روانه شوه او د اوبو په پورته طرف ډېره په تیزۍ سره روانه شوه، تر دې چې د دریاب بلې غاړې ته په خپله باندې داسې راوړېده او غاړه کې ودرېدله، داسې ودرېده لکه چې ما کوزول غواړي. زه د هغې نه راکوز شم او دا دې ستاسو مخې ته رالم. زما د راکوزولو نه پس کښتۍ په خپله باندې واپس لاړله. دا عجیبه و ناشنا واقعه پیښه شوله چې د دې په وجه زما په راتګ کې تاخیر وشو. چې کله امام صاحب دا واقعه واوروله بیا یې ویل زه معذرت غواړم چې هسې بېسه تاسو حضراتو ته تکلیف ورسېده او تاسو زما انتظار کو. امام صاحب چپ شو. هغه دهري فورا وویلې چې امام صاحب دا خلک تا ته امام وایي او خپل د ټولو نه لوی عالم درته وایي، خو تاسو خو د بېوقوفۍ او پاګلتوب حد وکړو. ما ته خو تاسو پاګلان ښکارئ. آیا داسې هم کیدی شي؟ آیا دا خبره هم عقل کې راتلی شي چې بغیر د کټ کوونکي نه ونه په خپله پرې کړی شي، بغیر د ترکانه د هغې نه تختې وځي، بغیر د میخونو لګولو نه تختې په خپله یوځای شي، په هغې کې میخونه په خپله ولګي، بغیر د مانګي نه کښتۍ په خپله روانه شي. څومره لویه د بېوقوفۍ خبره ده او څومره لوی دروغ دی ویلې. ما ته خو تاسو مکمل پاګلان ښکاره کیږئ. امام صاحب خاموشي او اطمینان سره د هغه ټول تقریر واورېده. کله چې هغه خپل تقریر ختم کړ امام صاحب د دریاب د دربار خلکو طرف ته متوجه شو، دغه دهري طرف ته مخاطب شو او وی ویلې ای بېوقوفه، هر کله چې یو وړه شان کښتۍ په خپله نشي جوړېدی او بغیر د یو چلوونکي نه روانېږي، ستا عقل د دې منلو دپاره تیار نه دی. دا دومره لویه د کائناتو کښتۍ چې د دې فرش دومره لویه، د دې فرش دومره لوی ځمکه، د دې چت دومره لوی اسمان، په زرګونو قسمه مخلوقات په دې کې اوسیږي. د یو مقرر نظام لاندې دا کښتۍ داسې روانه ده چې د زرګونو کلونو تیرېدو باوجود د دې په نظام کې د یو منټ او یو سیکنډ فرق نه راځي، د دې په نظام کې څه نقصان نه راځي. دا دومره لویه کښتۍ د کائنات بغیر د یو جوړونکي نه په خپله جوړه شوه او بغیر د یو چلوونکي نه په خپله چلیږي. دا ځای ته د بې عقلۍ خبره ده. او که یو وړه شان کښتۍ په خپله جوړېدل او چلیدل، هغه بغیر د مالکه نشي کېدلی، بغیر د یو ذاته نشي کېدلی، دا لوی کائنات د دې دا کښتۍ به څنګه خود به خود په خپله باندې چلیږي. اوس ووایه چې زه پاګل یم او که ته پاګل یې، چې ته دا وې چې دا کائنات په خپله جوړ دی او په خپله د دې نظام چلیږي، د دې جوړونکي او چلونکي څوک نشته دی. خلکو ناره ولګوله، دهري شکست وخوړو،
داغه سره هیڅ جواب د دی نه و. امام صاحب یو فطري دلیل داغه په وړاندې پیش کو او داسې عجیبه طریقې سره پیش کو چې دا د دهري هغه په پوهه کې دا خبره رااله. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسوک وی تاسو خپل رب څنګه او پیژند؟ علی صاحب او فرمایل عربت ربی بفسخ العزائم، ما خپل پروردگار د پخو ارادو ماتیدو نه او پیژند. انسان کله یو کار کول غواړي دا غي په اراده وکي، دا غي د پورا کولو د پاره ټول اسباب برابر کی، خو بیا هم ډیر کرتا هغه کار پورا نشي. معلومه شو چې د دینه پورته یو طاقت یو ذات موجود دی چې هغه پکې رکاوټ واچو. ځکه علی صاحب او فرمایل عربت ربی بفسخ العزائم، ما او پیژند خپل پروردگار د پخو ارادو ماتیدو په وجه باندې. په زرګونو ارزوګانې کوي په مقصد کې کامیابی د پاره، په زرګونو انسانان اسباب را جمع کی او کامیابی پسلو کې یو ته حاصلېږي، یو کم سل هغه ناکام شي. انسان اولاد غواړي چې اولاد مې وشي، دوايان خوري، دعاګانې کوي، تعویذونه کوي، تارونه تړي، شل کاله تیرېدو باوجود د اولاد نعمت نه حاصلېږي. بعضې غواړي چې اولاد مې ونشي، خاندانی منصوبه بندۍ کوي، دوايان خوري، بیم اولاد پیدا کیږي. یو غواړي چې اولاد وشي خو نه کیږي، دویم غواړي چې اولاد دی ونشي خو کیږي، یو غواړي چې نفع وشي خو تاوان کیږي. په دنیا کې انسان په زرګونو خبرې غواړي چې دا وي او دا وي، خو د هغه د غوښتلو اسباب او اختیارولو باوجود څه هم نه کیږي. بعضې کارونه دی نه غواړي بلکې کوشش کوي چې داسې ونه شي، خو بیا هغه کارونه کیږي. مړ کېدل څوک غواړي، خو په وخت راتلو باندې مرګ خامخا راځي. د مړ کېدونکي پلار خپل زوی هغه سپیشلیست ډاکټري، خو بیا هم پلار د مرګ د خولې نه نشي بچ کولی. د سورې واقع په دې اخر کې الله تعالی یو عجیبه انداز کې یو ناشنا مضمون کې الله تعالی فرمایي فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. د مړ کېدونکي روح د بدن نه وځي، کله چې حلق ته رارسي نو تاسو هغه سره ناست یې ورته ګورئ. فلولا پس ولې نه وه اذا بلغت الحلقوم چې کله ورسیږي دا روح مرۍ ته، ولې تاسو نه واپس کوئ؟ وانتم حينئذ تنظرون، او تاسو په دغه وخت کې ورته ګورئ اوس کولی نه شئ. ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، او موږ ستاسو نه هم زیات دې مړ کېدونکي ته نږدې یو، خو تاسو موږ نه شئ لیدلی. بیا الله تعالی فرمایي فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. که تاسو په خپله دې واده کې رښتونی یې چې جزا او سزا نشته دی، نو د مړ کېدونکي روح ولې نه واپس کوئ؟ زه یې واپس یې کوئ که نه؟ زما محترمو، د انسان خواهشات نه پوره کیږي چې د دې نه معلومیږي چې د انسان د پاسه څوک بل ذات شته دی چې د هغه په حکم او ارادې سره او قدرت سره هر څه کیږي. زمونږ غوښتلو او نه غوښتلو سره هېڅ هم نه کیږي. همدا مطلب دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې ارشاد چې عرفت ربی بفسخ العزائم، ما خپل رب وپېژند د پخو ارادو د ماتېدو نه. د عربو یو بانډچي د الله تعالی په وجود باندې عجیبه خبره کړې ده. وی البعرة تدل علی البعیر، وی پچی دا دلالت کوي په اوخ باندې، والآثار تدل علی المسیر، د خپو چاپونه دا دلالت کوي په دې چې په دې لاره څوک تیر شوي دي. والسماء ذات البروج، اسمان برجونو والا، والارض ذات الفجاج، زمکه لارو والا. کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر، څرنګه به دا دلالت نه کوي په هغه لطیف او خبیر ذات باندې. څومره عجیبه خبره ده چې یو انپړ نه انپړ انسان هم په دې پوهېږي. هغه وایي په لاره کې د اوښ پچې کتلو سره دا معلومیږي چې په دې ځای اوښان تللی دي. د قدمونو نښې لیدلو سره پته لګي چې دلته څوک تیر شوی دی. نو دا د لویو لویو سپوږمۍ، د نور او د ستورو والا اسمان، د پراخ او کولو لارو والا ځمکه د داسې ذات په وجود باندې ولې دلالت نشي کولی کوم چې لطیف او خبیر ذات دی. به هر حال زمونږ د خبرې مقصد دا دی چې د الله تعالی د وجود منلو دپاره د کائناتو دا په نظر راتلونکي څیزونه هم کافي دي. او د اسلام عالمانو د الله تعالی د منکرینو په وړاندې هر زمانه کې داسې قسمه څیزونه د دلیل په طور باندې پیش کړي دي. او په قرآن کریم کې الله تعالی هم د خپل وجود ثابتولو دپاره د
فلسفیانو دلایل په ځای د کائنات مختلف سيزونه هغه پیش کړی دي او غور او فکر د دې دعوت ورکړی دی د دې قرآنی دلیلونو معمولی شان نظاره به ان شاء الله آینده پروګرام کې کوو چې په قران کریم کې الله جل جلاله هغه دلایل بیان کړی دي چې هغه د الله جل جلاله په وجود باندې دلالت کوي چې الله جل جلاله واجب الوجود ذات ته الله تعالی پر کائنات کې موجود دی د دنیا دا نظام چې چلیږي دا خود به خود نه چلیږي دا د الله جل جلاله په حکم او د الله جل شانه په قدرت سره چلیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت انس